اسلام تراشی نو الله تعالی فرمایي فامتحنوهن لاول تاسو داغي امتحان اخلئ چې واقعي دا د اسلام د وجه نه دوی هجرت کړي دي او کور کړي پرېخې دي او کنه سنوره مسله ده نو لاول امتحان اخلئ او بیا داغي مطابق آگے کاروائی کوي نو دا هغه امتحان تذکرہ پکې ده نو سورۃ توي سورۃ الممتحنه دا مدني سورۃ ده نو پدې کوم هغه مضامین اربعه دي توحید رسالت بعد الموت او سره د جهاد فی سبیل الله او بیا د جهاد فی سبیل الله په حواله سره بعض احکام هم دي د غلامانو دارنګ د وینځو او دارنګ چې کوم د زنانه او د مہرونو داغه به هم تذکرہ شته چې کوم زنانه مهاجرات شي د دین وړاندې الله رب العالمین چې کوم سورۃ تکمیل ته ورسید سورۃ الحشر نو پاغه کې الله رب العالمین د منافقانو هغه بد کردار او داغي هغه بد خصلتونه ټول ذکر کړل او د کفارو د يهودو هغه خباثتونه بیان شو اوس دې صورت کې الله رب العالمین فرمایي چې دا دومره قبیح مخلوق دی نو دا د موالات او د دوستۍ قابل خلق نه دی نو تاسو بردی سره دوستۍ نه کوئ لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء او شان نزول د دې صورت چې زیاته حصہ کوم راغله ده ناغه باغه واقعا کې راغله ده چې کومه د فتح مکی موقع وا دغه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بار بار کافرانو صلح حدیبیه ما تکړه او بار بار داغه نقض وکړو نو پیغمبر علیه السلام باغی باندې د حمله اراده وکړه چې مکه مکرمه باندې حمله وکړي خو صحابه کرام سره دا مشوره کړې و چې دا حمله به دومره پټه ساتو چې ګوره چاته پته ونه لګي چې اچانک مونږ په مکه مکرمه باندې ورشو او دا ټوله مکه مکرمه مفتوح شي او مغلوب شي او دا دار اسلام جوړ شي نو پیغمبر علیه السلام توریه کوله د حنین بارکه یعنی خلق ته تذکری د حنین کوله د عام خلق خیال دا و چې حنین طرف ته دي او بګي پیغمبر علیه السلام ته مکه مکرمه ته دغه دوران کې یو صحابي د حضرت حاتب ابن ابي بلتع رضی الله تعالی عنہ نو دې لګیدل دي او دې یو خط لیکل دي او هغه یو زنانه لور کړل دي او هغه خط لیکل دي د مشرکین مکه د رؤساو په نوم باندې هغه ته وی چې پیغمبر علی السلام پتا سو باندې اٹیک کوون کې دي او پتا سو باندې حمله کیږي او بس ما خبر کړی ښا او دا خط یې زنانه لور کو او پټ هغه ولېګل چې دا هیڅ وخت نه خبر نشي او دا خط به ویسي او د مکی سردارانو له به ورکی پیغمبر علی السلام ته په وحی سره معلومه شو چې هغه راز چې کوم دی د افشا کولو کوشش وکړو او دغه شان یو زنانه روانه ده او خط ور سره دی نو پیغمبر علی السلام حضرت علی سے رضی الله تعالی عنہ هغه چې کوم دی ولېګل چې فلان کې دی کې روضه خاخ یو مقام دی الته یو زنانه وی او په اوخ باندې سره ده او هغه سره یو خط ته وغت نه واخلې او رايولې او حاضر هغه حضرت علی سے بلاد هغه غزنانه په حق ځای باندې بیا مونته هغه ته وتا سره یو خط ته وغره او باسه مونږ لرا کاغه انکار وکما سره خط مت نشته نو حضرت علی سے رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې کوم نو خط بخامه راکای لتلقین الكتاب او لنجردنک خط براکای کني بس مونږ استا تعالی شیخلو او جامع بنلرکو چې کله هغه وارننګ واوریدو نو خط راوخکو نو روایتو کې راځي چې په خپل کمسۍ کې پټ کړي وو او بعض روایتو کې راځي چې بڑا کې پټ کړي وو بهرحال مختلف روایت دي خط راوخ په هغه کې دا لیکلي و چې دا خط دا حضرت حاتب د طرف نه دی د مشرکین مکه په نوم باندې او د مضمون په هغه کې درج چې کله خط چې کوم پیغمبر علی السلام لراوړو صحابه کرام ډیر زیات پاغه باندې خفه شو او ډیر زیات غوسه شو چې دا کار حضرت حاتب ولې کړی دی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کو عرض کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته آرډر کوا و چې دې منافق دا سر د تنې نه جدا کړ او پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې نه حضرت حاتب باورو حضرت حاتب راو غوښته پیغمبر علیه السلام ورته یا حاتب ما هذا حاتب دا دې فکرې دي تا خو زمونږ راز افشا کړی دی او د امت مسلمه راز افشا کول دا ډېر ګناه کبیره ده او د جاسوس چې کوم نه داغي جاسوسي کول داغي سزا خوري سخت تر قتل دی په اسلام کې نو حضرت حاتب ویجی حضور ما واورا قسم بالله نه منافق او نه د کافرانو ملګری خو سوچا مسلمانم او ستا ملګری خو صرف دونه چې زما بال بچ او زما واړه زاګو هغه مکه مکرمه کې
نو ما وی اسنه کافران هغه ته تاوان ورسي نو ما وی راشه بدی باندې یو احسان ورواړه چې زماره د بچو په خیال ساتي او باقی هغه خط کې مضمون هم دالی کله شی وو یعنی په هغه خط کې چې کوم نه پاغه کې دالی کله شی وو او پاغه کې چهره تاسو چې کوم نه هغه ځان سنبال کړي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یوازې په تاسو باندې اٹیک کړي نو تاسو دا غیر بچ کې دی نشئ بهرحال پیغمبر علیه السلام دا هغه عذر قبول کو او هغه ته سونوي وې ځکه د بدری صحابي دی او د بدریین الله رب العالمین مغفرت کړی دی او الله تعالی غي ته معافي کړی دی نو دی آیتونو کې او په دې صورت کې زیات مضمون دقه دی الله تعالی وی تاسو کافرانو سره دوستۍ کوي هغه باندې عتاب راغی او زور نه راغله اگر چې پیغمبر علیه السلام دا هغه عذر قبول کو هغه ته معافي وکړه او الله رب العالمین فرمایي چې کافران د دوستۍ جوګه او داغه قابل خلق نه دي او بیا الله رب العالمین فرمایي چې تاسو له عبرت او نصيحت حاصلول پکار دي د حضرت ابراهیم علیه السلام نه هغه تاسو ټول مشر دي الله وی تاسو د بال بچ د وجنه د خپل خاندان د وجنه د مسلمانانو راز افشا کو ابراهیم علیه السلام هغه چې کم دینو د خپل خاندان نه د براءت اعلان کړي چې څوک د خدای سره او د رسول سره ملګری نه نو کاغذ تا خپل رشتہ دار ولي نه خدای داغه نه وته براءت اعلان کړي الله رب العالمین فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اے ایماندار مسلمانانو منی سیتا واغ دشمن زما لرا او واغ دشمن خپل لرا اولیاء دوستان کفار مکه چي دي الله دا تمام دشمنان دي او تاسو دشمنان دي او تاسو سره دوستۍ کوي خدونه او طریقې تلقون الیهم بالموده چې تاسو لګي په طرف داغي باندې هغه پیغام د مینې او د محبت تلقونا یعنی ترسلونا تاسو هغه ته ورلګي بالموده د هغه سره د محبت اظهار کوي د همدردۍ او حال لا د چاغي کفر کړي دي په هغه سیس باندې چې کوم راغله تاسو ته من الحق هغه حق سره القرآن الله ودا خو هغه خلق دی چې قرآن نه مني او بل نقصان پکې دا دی چې یخرجون الرسول و اياکم او دی راو باسی رسول پاک صلی الله علیه وسلم لرا او دارنګ تاسو لرا من المکه المکرمه تاسو یې جلاوطن کړی او په هجرت مجبور کړی او تاسو سره د پولی د پټي جنگ نه وخه چې دا تاسو د مکه نه راوخلې نو سزاتی مسله نه و اغم د الله په نوم باندې جنگو ان تؤمنو بالله ربکم د دې وجنه چې تاسو ایمان راوړ په الله تعالی باندې چې هغه پروردگار تاسو دی نو بیا د الله تعالی حکم دا دی چې داسې خلکو سره به دوستۍ د هغې سره به همدردۍ نه کوئ مخکې دا تیر شوي وو چې یو موالات دی یو مدارات دی یو مواسات دی نو موالات د زړه مینه دا خو به د کافر سره بالکل نه کوي دا حرام او ناجایز ده او مدارات چې دی ان د هغې سره حسن سلوک کول نو د هغې رسو آیتونه را روان دي لا ينهاكم الله عن الذين او بیا انما ينهاكم الله یو هغه کافر دی چې هغه محارب دی او بل هغه کافر دی چې هغه غیر محارب دی نو مدارات به د محارب کافر سره نه کوي ځکه د هغه لاس د مسلمانانو په وینو باندې سره دی او تو سره همدردي کوي لکه اهل مکه او کم چې کم دی چې غیر محارب وي نو که خیر دی که د هغه سره همدردي وکړي ستا به ګاونډ کې هندو دی ناجوړه دی تپوس لی ورلی زه بده خبره نه ده یا بل یو کافر دی په اسلامي وطن کې پاتې کېږي او څه مصیبت پې راغی طوفان سیلاب پې راغلی دی اوس ته او متاثرین شوي دي نو که ته د هندوانو سره امدادونه کوي نو دا هم څه ناجایز کار نه دی وکړو سره او یو دی مدارات دا دی چې هسې تعلق ظاهري سره ساتي نور په زړه کې د سره بغض دی نفرت دی خدا دی چې هغه کافر زورور دی او د هغه د شر نه تیارېږي نو د هغه د شر نه د بچ کېدو دپاره هسې ظاهري تعلق سره ساتي الا ان تتقوا منهم تقا نو د هغې بیا اجازت شته فی الجمله الله رب العالمین فرمایي ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی کچر تاسو راوتلی اے مؤمنانو مسلمانانو د پاره د جهاد په هغه لاره زما کې او تاسو راوتلی د پاره د رضامندۍ او د لټولو د رضا زما الله وی که زما د رضا د پاره تاسو هجرت کړی او مدینه منوره ته راغلی او دا جهادونه زما د پاره کړی نو بیا زما حکم دا دی چې کافر سره به دوستۍ نه کوئ تسرون الیهم بالموده
تاسو پټي پټي کوي داغي سره مینه محبت لرا داغي سره غ تعلقات ساتي او پټ پټ سره ساتي. حاتب ابن ابي بلتع پټ خط لګلې وخا رضی الله تعالی عنہ تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم او حال دا چې عالم او پیژنم هغه خبر لره چې تاسو پټوي هغه لره او هغه چې کار کوي تاسو هغه لره او هر هغه چې دا کارو کو پتا سو کې نو بس په تحقیق سره د خطا شدا غلار نه برابر نه دغه صراط مستقیم نه بل خلا. ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء وصلوا یو کافر دی یو مسلمان نه نو کافر خو بغض د زړه د بغض نه دومره ډک دی کله پتا باندې وس او شو نو الله تعالی وی پتا باندې درازي کوي مړکې دي مالم دل اخلي جانم دل اخلي بچیم دل قتلې او الله تعالی بل طرف ته مسلمان دی هغه ته پټ پټ خاتون لیکي ښا الله تعالی وی داسې رویه او داسې طریقه مناسب نه و. ان يثقفوكم کچري غالب شدا کافران پتا سو باندې ان يغلبوكم نو يكون لكم اعداء يبدو استاسر پار دشمنان ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم او در وګدی دوی په طرف تاسو باندې لا سنخ خپل لرا او جب خپل لرا بالسوء په بدای سره سمانا الله یې کپلاس یې وسو شو اله د باندې نه کوي کپ جب یې وسو شو نو کنزل لو ویلو چې ست کیږي غم درته کوي. وودوا لو تکفرون او دوی دا خبره خوخه غني چې کاش کچري کفر او کوي تاسو الله یې په دې ارمان کې مړ دي چې دا مسلمانان بکله مرتد کیږي نعوذ بالله او دا خپل دین بکله پری دي. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم اوس حضرت حاتب چې دا څومره عمل کړي وو نعوذ خپل بیان کې جی ولې مې کړي نه وې دا ما بچي الته نو الله تعالی فرمایي قیامت کې به بچي ګوره بکار نه راځي ښا قیامت کې به خپل ایمان او د رسول الله مبارک محبت دا به بکار باندې راځي. نو زجر او توبیخ الله تعالی په دې باندې ځکه وکړه چې تر قیامت پورې یو مثال قائم شي. او حضرات مفسرین وی صحابه کرامو نه داسې حرکتونه الله تعالی ځکه وکړل تکوینی تور باندې چې د قیامت پورې یو نمونه قائم شي چې کله صحابه کرام چې بدریین دي الله ته دونه قار شو او دونه عتاب پر راغی نو بیا ما وتا مونږ چې کوم دنو هغه په کوم میدان کیو. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم هرگز نفع بدرن کی تاسو ته اگر رشتہ تاسو ارحامكم یعنی اقاربكم دغه رشتہ دار تاسو یا رشتہ تاسو او ناغه بچیان تاسو په ورځ د قیامت باندې فیصله وکي الله رب العالمین په مین تاسو کې. والله بما تعملون بصير قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم الله وساس لپاره یو خپل نمونه شته کنه. ابراهيم عليه السلام او چې کله پلار سره دشمنی راغله پس باندې راغله د الله په دین باندې راغله کني هغه پلار او رشتہ او څومره بار ته یا ابتی ودما والد سے نور داغه سره څومره یعنی هغه خپل چې کمنو قلبي او جګري محبت او سرشتہ او چې هر کله هغه ایمان قبول نکو ابراهيم عليه السلام داغه د براءت اظهار وکړو نو الله تعالی فرمایي قد كانت لكم اسوه حسنه فتحقیق سره موجود د تاسو لپاره اے مسلمانانو یو بهترین نمونه په حضرت ابراهيم عليه السلام کې او په هغه خلقو کې چې هغه سره د ابراهيم عليه السلام نو په هغه وخت کې چې کله دوی وویل خپل قوم ته ان براء منکم فتحقیق سره مونږ بیزار یو تاسو او د هغه طریقونه او د هغه معبودانو چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله رب العالمین نه کفرنا بكم یعنی تبرأنا منکم مونږ تاسو نه بیزار یو او مونږ تاسو د دې طریقې نه انکار کوو. کفرنا بكم مونږ کفر کوو په تاسو باندې ارسال دا طریقه نه منو. وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء بدا معنا ظهر او ښکار شوه د پمن د مونږ کې او پمن د تاسو کې دشمنی او طرفګنی العداوه فی الظاهر والبغضاء فی الباطن ابدا همیشه وګوره ابراهيم عليه السلام ورته وارننګ ورکه وی زما او تاسو تر قیامت پورې چې کوم دنو جنگ او تاسو سره د قیامت پورې اختلاف دی ها تاسو خپل لار دا وی زما خپل لار دا ولې ځکه تاسو ما په عقیده کې جدا یې. نو ابراهيم عليه السلام او داغه ملګرو هغه د براءت اظهار کو د کفارونو او د خپل قومیانو نه مونږ تاسو مینس کې نه لګی دا
او دا نالگی با قائمئی حتی تؤمنوا بالله وحده دا غایه شوا تردی چې تاسو ایمان راوړې په الله وحده باندې که خدای مو ومنو او وحدانیت عقیده مو اختیار کا زمون درونه یې زمون خپلار یې زما رور یې زما رشتہ دار یې الا قول ابراهيم لابيه دا به استثناء ده الله تعالی د ابراهيم عليه السلام طرز او داغه طریقه تاسو لپاره بهترین نمونه خدا خو یو خبره د ابراهيم عليه السلام چې کوم کړي وا هغه تاسو لپاره نمونه نه ده هغه تقلید بنه کوي او هغه سو هغه ابراهيم عليه السلام خپل والد سے تویلو وستاره لپاره او بخشش غواړم د الله پاک نه الله وی اسنه چې تاسو مچ د ابراهيم عليه السلام طرز او داغه تقلید وکړو نو تاسو د کافرانو لپاره بخشش غواړم الله په دې خبره کې د ابراهيم عليه السلام تقلید نه کوي اوس هغه ولیکو داسې نو دا سوال او جواب مخکې دیر شوی دي چې کله هغه ته پته نه وانه دا درخواست کړي او چې کله ته پته ولګېدل فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه الا قول ابراهيم لابيه لكن دا وینا د ابراهيم عليه السلام خپل والد سپتا چې خامخا بخشش بغواړم ستاره لپاره وما املك لك من الله من شيء او ذنه مالک ستاره لپاره دا عذاب د الله رب العالمین نه یو سیز لرا زما صرف ډیوټي دا بخشش بغواړم باقي ک الله د عذاب درکې نو خلاصوي دې نشم ښه هغه د الله خو خدا ربنا عليك توکلنا یعنی قولوا ربنا عليك توکلنا الله اے مسلمانانو تاسو داسې ځان الله رب العالمین طرف ته راجع کړئ چې اے پروردگار زمونږه خاص پتا باندې زمونږه باور ده او خاص په طرف ستا باندې انا بنا مونږه رجوع کړی دا یعنی رجعنا انا بينيب انابت وی رجوع ده او خاص په طرف ستا باندې واپس زمون ټول دا ربنا لا تجعلنا فتنه او اے پروردگار زمونږه یعنی قولوا دا دعاګانې د الله نه غواړي چې اے پروردگار زمونږه مگر دې تمونږه امتحان د پاره د کافرانو څه مطلب که کافران په مونږه غالب شو نو کافران به وی ګینه زمونږ د مذهب او طریقه ګینه ټیک ته ځکه مونږه ګټه وکړه خدای پاک ته ول غلبه مور کوي اسنه چې دا نور د امتحان یو ذریعہ وګرځي او مونږه د غي د پاره تخت مشق شو لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة خامخا بتاقیق سره موجود دستاس لپاره به ابراهيم عليه السلام او په ملګرو داغه کې او بهترین نمونه خود چا لپاره دا هغه چا لپاره چې هغه یقین ساتي په الله رب العالمین باندې او په ورځ د آخرت باندې يرجو الله فلمانه د امید ساتي نو د الله او د آخرت په اړه کې یو د امید کار نه کیږي چې پورا مضبوط عقیده یې چې او الله وحده لا شریک له دی او قیامت کې واغه ته پیش کېږم او یاسن مفسرین يرجو الله معنا يخاف الله دا نمونه د هغه چا د پاره د چې څوک یریږي د الله پاک نه او د ورځ د آخرت نه چې الله ته پیش کېږم ومن يتولى او هر هغه څوک چې دوستۍ کوي د کافرانو سره يتولى موالات د کافرانو نه پریدي بلکې د هغه سره دوستۍ کوي نو پس په تحقیق سره الله رب العالمین چې هغه بے پروا دی بے نیاز دی او استایل شوی دی عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين دا اوس تسلی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مسلمانانو ته الله ورکي چې ګوره دا کافرانو سره چې الله تعالی وی تعلق ختم او د دې سره بایکاټ وکړي او موالات سره مکوي نو دا ذاتی خبره نه ده خو د الله د دین د وجه نه ده او ډیره ممکن ده امید شته چې الله تعالی دې ته هدایت وکړي نن سره دا بایکاټ اعلان دی که سوال د اسلام راوړو الله تعالی بیا ساسو ورور دی د پولی د پټي جنگ نه دی دا د نظریه او د عقیده جنگ دی امید دی چې الله رب العالمین وګرځي پمن تاسو کې او پمن دا خلقو کې چې تاسو سره دښمنی کوي عادیتم منهم هغه کم چې د دوی سره تاسو دښمنی دا عداوت دی مودتن الله تعالی تاسو پمنس کې مینا محبت قائم کی سمانا بتوفیقهم الايمان الله غي تر ایمان توفیق ورکی مستغفرور شو والله قدير او دا موای چې ردا سے غټ کافر بسنګ مسلمان شي والله قدير الله رب العالمین چې د قدرت مندون کې د باري اوسید باندې والله غفور رحیم لا ينهاكم الله اوس مخ کې حکم داو چې کافرانو سره تاسو تعلقات مساته او داغي سره موالات مکوي نو باغي خو پابندي شو
اوس دا دی چې کچره مدارات ور سره کو یعنی مواسات ور سره کو مواسات معنی همدردی ور سره کو نو آیا اجازت شته او که نشته نو الله رب العالمین دوه قسمه کافر دی د یو سره اجازت شته او د بل سره اجازت نشته دا غوړو تفصیل دا دی لا ينهاكم الله عن الذين نمنعكم تاسو لرئ مسلمانانو الله رب العالمین د هغه کافرانو نه چې کوم ندي جنگي دي تاسو سره په دین کې هغه تاسو سره د اسلام جګړه نشته او تاسو سره جنگونه نه کوي ولم يخرجوكم من دياركم او ندي را وخلی هغه تاسو لره دا کورونو خپلونه جلاوطن کړي نه نو الله تعالی تاسو نه منع کوي ان تبروهم چې تاسو احسان او خېګړه وکړئ دغه کافرانو سره وکړئ سره کنه وتقسطوا اليهم او یا احسان وکړئ او انصاف وکړئ دغه سره په دې پابندي نشته ان الله يحب المقسطين بتحقیق سره الله رب العالمین مینا محبت کوي د انصاف کوونکو خلق سره انما ينهاكم الله وسغمنا چې الله کړي دا کم کافر دی هغه دا یو دی بتحقیق سره خبره دا بل نه ده چې منع کوي تاسو لره الله رب العالمین دا هغه کافرانو نه چې هغه تاسو سره جنگي کی فی الدین د دین په باره کې هغه لاسونه د مسلمانانو په وینو سره دي او د مسلمانانو سره چې کوم محاربین دي او دغه سکه واخرجوکم من دیارکم او را وخلی دی هغه تاسو لره دا کورونو تاسو نه په هجرت مجبور کړی وظاهروا علی اخراجکم او هغه ملا تړ کړی دی په مقابله دا وخلو تاسو کې چې کله تاسو جلاوت نیو نو دوی د هغه کافرانو بدمعشانو سره ملا تړم کړی وو مرسته هم کړی وو او مالی جانی تعاون مو سره کړی وو نو الله تعالی وی ذ تاسو منعکم د سنا ان تولوهم چې تاسو مینا او محبت وکړئ د دې قسم کافرانو سره دا د همدردی خلق نه دی دغه چې تاسو سره همدردیان کوي نو نتیجه به شي هغه په مسلمانانو باندې نور مظالم کوي نو دا خدا څه شول که مسلمان چې دا ظلم تا وکړي ومن يتولهم او الله تعالی وعید ذکر کوي چې دوستی وکړه د داسې قسم کافرانو سره نو فاولئک هم الظالمون یا ایها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن وسوره الممتحنه ده نو د امتحان بیان به روان دي الله تعالی وی چې کومه زنانا د مکه مکرمه نه مدینه طیبه د هجرت کی نو دا غین الاول امتحان اخلي چې یاره دا ایمانداری دي او کنه او واقعي دي دا هجرت د ایمان په بنیاد کړه دي او کنه سنور دنیوي مفادات دي چا سره محبت دیو جن راغلی ده او یا سمالی یا نور سجانی فواید نو داغه د وجنه هجرت کړه دي ویلاول امتحان اخلي او اصل خبر وې دا چې په صلح حدیبیه کې چې کوم معاهده شی او نپاغي معاهدي شروط دا وو چې کوم سړی د مکه مکرمه نه چې کوم دی هغه مدینه طیبه ته درغه او مسلمان شو نو تاسو به موږ واپس راکوي او کوم سړی هغه چې کوم دی تاسو نه هغه مونږ تراغه نو مونږ به تاسو له واپس نه درکو نو بعض سړی د مکه مکرمه نه راو تختیدل صحابه کرام ایمان راوړو هغه په مظالم کول نو هغه د مکه مکرمه نه د بیړون او د زنجیرونو نظر نه خلاص کو او هغه چې کوم دنو مدینه طیبه تراغل حضرت ابو جندل رضی الله تعالی عنہ او حضرت ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو جندل خو په داسې وخت کې راغی چې لا معاهده پوره لیکل شوی نه و او ابو جندل صاحب دا د سہیل زوی وو او دا سہیل چې نو دا د هغه د طرف نه د معاهدی لیکون کې وو او دا غي جرګمارو او دا غبن په بن تړلې وو په دغه ورځ تر داغه د موقع په لاس باندې ورغله ځان را خلاص او د پیغمبر علی السلام په قدمونو کې ځان ورواچو او مظالم ورته خو د ما سره ادا کړي ما سره ادا کړي خو پلار مطالبه وکړه چې ما د زوی مال واپس راکې ښه ځکه معاهده دا شوی د چیرې مونږ له خپل سړی واپس راکوي پیغمبر علی السلام ورته ګوره معاهده لا تکمیل څنګه نه رسیدلې او لا پورا دسخط پینې دي شي نو دا سړی ما ته پرې دا کوي نه بس کدی واپس نه راکې نو بس معاهده نه کوه صلح ختم او پیغمبر علیہ السلام ته په وحی سره دا خو دل شی و چې د صلح کې خیر دی او بده کې فائدہ ده نو ابو جندل صاحب دی وی صبر کوا الله تعالی به دې څه نتیجه راوځي صحابه کرام ډیر زیات باغی باندې خفه شو او حضرت ابو جندل صاحب هغه واپس کړ دغه رنګ نور سړی هغه واپس کړ دا هغه نه پس زنانه داسې وی هغه راو تختې دي
د مکې مکرمه د مشرکانو د مظالمو نه تنگ آکر نو هغه مدینه منوره ته راغلي. اوس دې کې مسله وا چې آیا دا زنانه به اوس واپس ورکو او کنه؟ کله شرط مطابق واپس ورکو نو مسلمان خدا مؤمن خدا دا به د کافر دا غلام دی څنګه وخت یې او دا غ پکور کې دا یو مشکلات او کنه ورکو نو البته معاهده شوی دا چې خامخا به موږ خپل کسان تاسو له واپس درکو. نو الله رب العالمین دا آیتونه راولېګل. د دې آیتونو خلاصه دا ده چې تاسو اگر چې معاهده کې دا ویلي دي چې څوک مکې نه راغی نو واپس به ورکو، نو الله وی که سړی دی نو واپس یې ورکړي. سړی بیا هم سړی دی، خپل ځان له بغم کوي، خو که زنانه دي نو زنانه به ګور هغې ته واپس نه ورکوئ. هغه زنانه به ځان سره امتحان واخلئ که هغې خالص د ایمان په وجه باندې هجرت کړی او را تښتېدلي نو الله تعالی فرمایي بیا هغې له مدینه منوره کې انتظام وکړئ. البته په دې کې دا ده چې دغه زنانه چې دا د مکې مکرمې نه مدینې طیبې ته راغله او د دې په مکه مکرمه کې یو کافر خاوند دا خو د هغه د بند نه راوتښتېده، کافر خاوند دې پرېښودو او دا مدینې ته راغله. الله وایي مه ورکوئ دا ښځه، خو هغه کافر خاوند چې هلته و هغه به خامخا مهر ورکړی، هغه به خامخا دی له نو الله تعالی وایي د دې هغه مهر هغه ته واپس ورکړئ. ګوره اسلام دونه د انصاف او قرآن دومره د انصاف تقاضي پوره کوي چې ټیک د مسلمان ښځه خو د کافر په کور کې پاتې کېدل دا خو د اسلام نم خلاف دي او د غیرت نم خلاف دي، خو دومره ده چې د هغې هغه مهر ته واپس ورکړئ. او دغه شان بالعکس که چېرې د مسلمانانو نه یو ښځه بالفرض هغه چې کوم دی نو وتښتي مکې مکرمې ته نو هغې کې خو هم شرط دا و چې موږ به یې واپس نه درکو، نو واپس خو به یې نه درکوي، خو الله تعالی وی کافران د دې خبرې پابند کوي چې هغه مونږ مسلمان خاوند چې کوم دی له مهر ورکړی و نو هغه مهر به مونږ له واپس راکوئ. نو دغه شان یو بل سره عدل بدل وکړئ او په دې طریقه باندې. او الله تعالی فرمایي چې که چېرې داسې صورت وي چې په هغې کې یو مسلمان خاوند هغه مهر ورکړی دی او ښځه لاړه مرتده شوه او دارالکفر ته وتښتېده، ځکه دا واقعات به ډېر زیات کېدل په مختلفو موقعو باندې، هلته نه راغلي او دلته نه تلي، منافقین هم موجود وو، په هغې کې مختلف خلق موجود وو. نو الله تعالی فرمایي چې کوم مسلمان خاوند مهر ورکړی دی او اوس د هغه ښځه لاړه دارالکفر ته او کافرانو ته تاسو ووایي چې د هغې هغه مهر راکړئ خو نه یې درکوي، ځکه خو د کافر بچي دي او لا مکه مکرمه فتح شوې نه وه، نه یې درکوي. نو الله تعالی وایي داسې وکړئ چې بیا چې کوم دی مسلمانان دې د هغې دپاره انتظام وکړي. مسلمانان دې د هغې دپاره څنګه انتظام وکړي؟ الله وایي چې د کومې کافرې چې هغه د هغې نه راغلې وه او مسلمانه شوې وه او تاسو به د قانون مطابق هغې له مهر ورکو خاوند له، الله وایي هغه کافر خاوند له یې مه ورکوه، هغه دلته د مسلمان له ورکه، ځکه د ده ښځه د هغې مهر چې کوم دی نو هغه هغې ته یو قسم قرض دی. او علماء دام لیکلي دي مفسرینو چې که چېرې کوم صورت کې نه کېده نو بیا دې بیت المال نه د هغې هغه مهر ادا کړی شي. نو بهرحال دا احکام الله رب العالمین را لیږلي دي چې سړي به واپس کوئ هغه شرط کې تاسو لګولی دی نو عمل پرې وکړئ، خو زنانه به واپس نه ورکوئ. خو اول به امتحان اخلئ چې یاره دا زنانه راغلي په کوم بنیاد باندې ده او د دې امتحان دپاره پیغمبر علیه السلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مقرر کړی وه وی دا امتحان او دارنګې دا بیعت وی دا به دې نه چې کوم دی نو ته اخلي او کله به پیغمبر علیه السلام په خپله هم اخیسته. یا ایها الذین آمنوا ای ایماندارو مسلمانانو اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فهغه وخت چې کله راشي تاسو ایماندارې زنانه په دې حال کې چې هغې هجرت کړی د مکې مکرمې نه راغله مدینې طیبې ته فامتحنوهن نو پس تاسو امتحان واخلئ د هغې قسم ورله ورکئ چې خالص د خدای په نوم باندې او د ایمان په نوم باندې د ایمان په وجه کور کلی دې پرېښی او دلته راغلی نو که هغه وایي چې او تاسو د هغې نه مطمئن شئ نو الله تعالی فرمایي چې بیا هغه ځان سره وساتئ. الله اعلم بایمانهن، الله رب العالمین چې د هغه عالم دی په ایمان د دوی باندې، د زړه ایمان خو الله ته معلوم دی چې یاره څونه دی او شته نشته، خو تاسو له بظاهر امتحان اخلئ. اوس چې کله امتحان هم واخیسته او هغه تاسو ته مسلمانه معلومه شوه چې دا خالص د اسلام په وجه راغلی ده نو د صلح حدیبیې د شرایطو مطابق ورده واپس کول لازم وو، خو الله وی نه به واپس کوئ،
سړی که خیر ده واپس کوي خو خدای بنه واپس کوي ښا فإن علمتموهن مؤمنات پس که چرتا سے معلوم کړه دغه زنانه ولره چې دا مؤمنات دي او مسلمانان دي نو مو واپس کوي تاسو دغه زنانه په طرف د کافرانو باندې هغه کافر خوند هغه له واپس مور کوي او دا د قران الله تعالی وی حکم دی چې لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن نه خدا زنانه حلال دي دا خپل خوندانو کافرانو د پاره او نه خو هغه خوندان هغه حلال دي د زنانو د پاره دغه چې دین بدل شو او مسلمان دا او د کافر دی نو د دې مینس کې خو بیا رشتہ نه کیږي اوس هغه کافر خاوند نه خو خزر اغلا او هغه بخامخه مہر لګولې الله تعالی خیر دې داغه بندوبس له کوي واتوهم ما انفقوا او ورکه تاسو هغه کافرانو خاوندانو ته هغه مال چې کومغي خرج کړي او بده خپل خزو باندې مہر لور ولا جناح علیکم ان تنکحوهن او نشتره ګنا پتا سو باندې چې بنکاح باندې واخلې تاسو دغه زنانه ولرا اوس دغه زنانه چې کوم راغله او کړه دې سره بدار اسلام کې کوم مسلمان هغه نکاح کول غواړي بعد استبراء الرحم نو ټیک ته ودی کې وسره پر ځامندای باندې او داغي په اذن باندې چې کله تاسو ورکه هغه ته اجورهن معنا مهورهن چې کله ورکه تاسو هغه ته مہرونه داغي مہر په شرط دی ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم ولا تمسكوا او مرا من کوي تاسو اے مسلمانانو مساتای تاسو بعصم الكوافر ونکاح کی هغه کافر خذ لرا کوافر جمع د کافرتون ده او عصم جمع د عصمت ده الله تعالی وی د کافر خذ داغي هغه عصمت سمانا داغي هغه نکاح چې دینو دا د خپل ځان سره مساتای ځکه د مسلمان او د کافر نکاح نکېږي نو دې معنا دا شو چې کچری د مدینه منورې نه یو خذا استاسو د نکاح نه لاړه دارالکفر ته لاړه الله وی چې لاړه نو بس لاړه ختم شوه دغه د مسلمان او د کافر چې دی داغي خو دیو بل سره رشتہ نه کیږي ولا تمسكوا بعصم الكوافر او مساتي تاسو او مبندوي تاسو اے مسلمانانو هغه نکاح دا کافر خذ لرا کافر خذ په نکاح کې مساتي دغه رشتہ سره نه کیږي او هغه تاسو چې کوم مہر ورکړیو او دا خلاړه نو واسالوا ما انفقتم او غواړی تاسو هغه مہر چې کوم تاسو خرج کړی دی پاغي باندې حال تک بدارو کفر کې هغه چا سره نکاح وکړه نا خاون توایا وې دما غدون مہر برابر سي وليسالوا ما انفقوا او خامخ سوال دیو کی او دی غواړي دغه کافران هغه مال چې کوم هغه خرج کړی دی دی خواجه کوم راغلی هغه دی هغه مہر غواړي اخواجه کوم تلی تاسو هغه مہر غواړي ذالکم حکم الله يحكم بينكم خدا باغه وخت دا حکم اوس رسو حکم داري چې کچره د مسلمانانو نه یو خدا هغه مرتد شي نو مرتد خو اسلامی سٹیٹ ته حکم دا د اسلامی ریاست ته چې دغه بدا دارو کفر تپریدی نه هغه د بار حکم دا دی چې جیل ته ویا شي حتا تموت او تتوبه لیکن دا هغه وخت حکم چې کوم دغه کې وو یعنی د ورستنی حکم نه مخکې راغلی وو ذالکم حکم الله وی دغه کوم بیان شنو دا حکم د الله رب العالمین چې فیصله کوي الله تعالی تاسو په مینس کې او الله رب العالمین چې دی علیم حکیم وان فاتکم شیء من ازواجکم الى الكفار فعاقبتم اوس مسله دا چې کله دا حکم راغی نو مسلمانانو خو عمل کو نو چې د کافرانو کوم خذ براغلی و نو دی با وسره نکاح وکړه او غیله به مہر ورولېګو خو کافرانو څه عمل کو او کافرانو نو دا کاغینه وسوکو راغلا خودی بداغه مہر نه را لېګو نو الله تعالی کوم مسلمانان خاوندان چې داغي مہرونه پاتې شو او کافران نه ور کوي نو الله تعالی چې کله تاسو ته بیا موقع په لاس باندې راغلا او د کافرانو خود تاسو سره راغلي او چا ور سره نکاح وکړه او د قانون مطابق دارالکفر ته بداغه مہر لېږي الله یې مې لېږي هغه دلته وګوره چې په دارالاسلام کې د کوم مسلمان هغه مہر پاتې دي نو هغه لای ورکا وان فاتکم شیء من ازواجکم او کچری فوت شي وستاسونه یو شی من ازواجکم داغه بیبیان استاسونه ال الکفار په طرف د کافرانو باندې یو خضر دې نه دارالکفر دلاړه او کافر داغه مہر ادا نکو فعاقبتم نو پس تاسو بیا فعاقبتم پس تاسو بیا چې کوم نه هغه بدل واخیستو څه مطلب
فعاقبتم ان داغي په نتیجه کې بیا تاسو بدل واخیسته او تاسو له الله تعالی یو موقع په لاس باندې درکړه او داغي نه یو خدا دل تراغله نفعات الذين ذهبت ازواجهم ورکای تاسو هغه مسلمانانو ته چې تللی دی هغه بیبیانې داغي دارو کفر ته تللی دی او مہر ورته کافر نه دی میلاو شوی نو تاسو دل ورکای مثل ما انفقوا ومثل ده هغه باندې چې کوم دوی خرج کړو خو حکم پدې کې داو چې مثلا مسلمان سړي خپل خذله دولکه مہر مقرر کړو او هغه لاړه دارو کفر ته کافر داغه مہر نو واپس کړي والله تعالی وی چې اوس مسلمانانو ته د دارو کفر نه یو خزراله او یو مسلمان سړی سره نکاح وکړه دې به مہر ورکی کنه خامخا نو دا مہر هغه کافر لمور کوي بلکې دا مہر دی مسلمان لور کوي خو دوم روا چې د مسلمان هغه مہر 1 لک او دغه خود 2 لک نو 1 لک روپۍ دی مسلمان لور کوي او هغه 1 لک روپۍ د دارو کفر غزور کافر خاوند ته کوم هغه ته ورولېږي مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون او يلګي تاسو الله رب العالمین نه حسي الله تعالی چې تاسو په باندې ایمان لرونکي یا ایها النبي اذا جاءك المؤمنات اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه وخت چې کله راشي ته ایمانداري زنانا چې هغه بیعتونه کوي ستانه په شرط باندې لا یشرکن بالله شیئا چې هغه بشرک نه کوي په الله رب العالمین باندې هیڅ شی او نه بدوی غلا کوي او نه بدوی زنا کوي او نه بدوی قتل هغه اولاد فلرا دغه د شرم او د پیغور د وجه نه به اولاد قتلو او یا به کله وي د کم دینه بخوري نو دا شرط بلګي دا د بیعت او شرایط دي چې خپل اولاد با نه قتلو ولا یاتین بهتان یفترینه بین ایدیهن وارجلهن او دی برات نه کوي په بهتان او په الزام تراشی باندې چې دی جوړي غیر رحم ما بین د لاسونو خپل او د حقوق خپلو کې سمانا دا سه الزام او بهتان بنلګو چې کوم دوی جوړ کړي د په لاس او په باندې خلاصې دا چې بچي د خاوند نه دی او نسبت کوي خاوند ته نو دا الزام تراشی شوخه او یاد ده چې بچي د دین نه دی خو په چل هنر باندې او په فراډ باندې هغه چې کوم نه حاصل کوي دا زما بچي دی ها یعنی الله ته پته چې دا دې بچي نه دی خو دې دا یو فراډ جوړ کو یفترینه بین ایدیهن وارجلهن نو الله تعالی وی چې کله دا زنانه ستانه بیعت کوي او وی چې دا شرک بنکو غلا بنکو زنا بنکو نو یو وبکه دا شرط همي چیرې مونږه الزام تراشی نکو بین ایدیهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف او دی بنا فرمانی نہ کہ استا یوم مشروع کار کې فی معروف ان فی مشروع چې د شریعت احکام دی پورا باغی باندې عمل کو نو الله تعالی وی کدا زنان استانه بیعت کول غواړي فبايعهن واستغفر لهن الله بیعتک پیغمبر علیہ السلام د دوینا دی تبعتک او بخشش غواړه د دوی د پاره د الله رب العالمین نه وتحقیق سره الله تعالی چې غفور الرحیم دی نو دا بیعت دی دا بیعت الایمان هم دی او دا بیعت توبه هم دی او دا نن سبا چې کوم د مرشدانو په لاس باندې سوقین دا بیعت توبه چر د خپل ګناهونو نه د الله د یو نیک بندا چې د خیال کې هغه نیک وي نو هغه چې کوم دی د خپل ګناهونو توبه وباسي مفسرین او حضرات راټول بیعتونه دی په زمن کې هغه ذکر کړی دي خودم رضا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې پیغمبر علیه السلام د مختلفو زنانو نه بیعتونه اخیستي دي او قسم بالله د پیغمبر علیه السلام لاس د هغې د لاس سره نه دی مسه شوی نو داسې نه ده سړو کې چې کله بیعت کوي نو لاس کې ورکوي ید الله فوق ایدیهم لیکن زنانو کې نو په هغې کې بیا د پردې او د حجاب د هغې حکم دی فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما ایماندار مسلمانانو بیا مضمون دی ښه دې مېز کې ضمني نور چې کوم دی د جهاد او دارنګ د غنیمت او دارنګ د احکام په ذکر شو او الله تعالی په اول کې دا حکم ذکر کړی وو چې تاسو د کافرانو سره به دوستۍ او موالات نه کوئ نو بیا د هغې اعاده ده اے ایماندارو مسلمانانو تاسو دوستۍ مه کوئ د هغې قوم سره چې غضب را لېږلی دی الله رب العالمین په هغې باندې دا یهودیان او دا کفار دي مغضوب علیهم او ضالین دي قد یئسوا من الآخرة چې په تحقیق سره هغې نا امیده دي د آخرت نه
آخرت نه مني او داغه ثواب او داغه عذاب او داغه تفصيلات هغه نه مني او بعد الموت کما یئس الکفار من اصحاب القبور لکه څنګه چې نا امید دي دا کافران من اصحاب القبور دا خاوندانو د قبرونو نه د مکه مشرکان وي چې څو قبر لاړ نو بس لاړ بیا چې کوم دنو راتل نشته بیا دوباره بعد الموت نشته او یا دي اصحاب القبور نه مراد چې کوم دنو اداره دي کفارو بیان نه نو بیا معنا دا چې کما یئس الکفار لکه څنګه چې نا امید دي کافران من اصحاب القبور چې دا کافران چې دي د اصحاب القبور دي دا کافران چې دي اصحاب القبور دي سمانا یعنی مطلب دا چې څنګه د قبرونو خاوندان اغي چې کم دین هغه یو خبره دا غي نه نفع نشي حاصله ولې نو دقرنګ دا کافران چې دي نو دي تم ټول قران بیان شو خدای نه منفعت نه حاصله او دا غي نه تذکیر او دا غي نه نصيحت نه حاصله نو الله رب العالمین فرمایي دغه سي مغضوب علیهم قوم چې دي نو دا غي سره دوستي او موالات مکوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم دا سورة قرآن مجید دا دین دا سورة الصف ذکر اللہ رب العالمین پا دی سورت کے دا هغه مسلمانان و مجاہدینو شاغی په صف او په لاین او قطار کې ولاړ وي او د الله تعالی د دین لپاره جنگي نو الله رب العالمین دا غي د محبوبیت اعلان کړی دی چې دا ماته ډېر پسند دي او ډېر خوښ دي. د سورۃ ته ویل کېږي سورۃ الصف مدني سورۃ دی بعد الهجرت نزول شوه دی نو هغه درې واړه مضامین چې کوم د مکی سورۃونو موضوعات دي او ورسره د جهاد فی سبیل الله کہ اللہ رب العالمین فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ اور دیکھ دا جہاد فی سبیل اللہ و دا مالی جانی قربانی دا غیر تذکرہ کے موجود دا دی صورت نمخ کی کہ اللہ رب العالمین کم صورت اختتام تا او تکمیل تا ورسو صورت ممتحنہ نو باغی کہ اللہ رب العالمین دا هغه منافقین او دا هغه کفار دا غي سره د موالات او د دوستۍ د نکولو دا غي حکم راولېګو او په دې صورت کې الله رب العالمین دا هغه کفار سره د جهاد فی سبیل الله دا غي حکم را لېګل دی نو دواړو دغه مضمون چې هغه دا غي متعلق یو حکم چې موالات مکوي او دا غي متعلق حکم دی چې دا غي سره جهاد وکي چې کوم دعوت ټکراو کړي او دعوت نه دی منظور کړي او داغي پر ذیل کې الله رب العالمین حضرت عیسی علیہ السلام د حضرت موسی علیہ السلام داغي هغه تعلیمات او خپل قومونو ته چاغي کم تاکیدات کړي وو او د پیغمبر علیه السلام متعلق کوم خوشخبری او کوم بشارت ورکړي وو نو داغي تذکرہ هغه به هم موجود ده نو الله رب العالمین ارشاد فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا ایمان دارو مسلمانانو ولتاسوا هغه خبره چې نه کوي تاسو هغه لرا د منافقین بشان طریقې ما اختیاروي کبر مقتا عند الله ډیر لوی د په اعتبار د بغض سره مقتا یعنی بغضن الله یې مال بده ډیر غوسه راوي چې تاسو وایي هغه خبره چې نه کوي تاسو هغه لرا د قول او د فعل تضاد او یا د گفتار او د کردار د هغه په منځ کې هغه مخالفت الله تعالی فرمایي چې بده باندې ماته ناراضگی ملاويږي چې الله رب العالمین فرمایلی دي چې را جهاد وکوي او د الله تعالی د لپاره به مال او جان قربانوي نو بیا هغه عملي کوي ان الله يحب الذين بتحقيق الله رب العالمین پسند کوي هغه کسان چې هغه جنگي کې بلا د الله رب العالمین کې صفا یعنی صافینا کہ حال لے او حال محمولی په ذل حال باندې په دې حال کې جاغي قطار جوړون کی دي خپل خطونه برابر کړي او خپل صفونه لینونه کانهم بنیان مرصوص گویا کې دا مجاهدین فی سبیل الله شدي بنیان دا یو عمارت مرصوص محکم
لکه څنګه چې یو محکم آباده نو دقه شانتي دي محکم د کافرانو په مقابله کې چې کوم دی نو هغه ولاړ دي. اصل کې مرصوص چې دی رصاص ویل کېږي قلعي ته، دا کوم څیزونه باندې قلعي لګي او سیسا ورته وي. نو سیسا پلای ہوئی دیوار، یو داسې دیوال او داسې بلډینګ څوک جوړ کی خو په منځ کې بعد وخت کې چودونه نو هغه ولا په مختلفو چې کوم نو داتونو باندې هغه مین دغه چودونه هغه ولا بند کی. نو لہذا باغی کې بیان څه شیخ کاری او نه داغه د ارتاولو داغه څه امکان وي. الله وی دقه شانتي او مضبوط دیوال فولادي دیوال د ځان نه جوړ کړي او د کافرانو مقابله کې ودرېږي. کانهم بنیان مرصوص، گویا کہ دا یو محکم آبادے دے او یو محکم بلڈنگ دے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، دا صلی اللہ تعالی تخفیف او زورن اور کئی چه چا چه کم دے دا جہاد نا انکار کرے دے یا الیت العال کرے دے. اللہ وی موسیٰ علیہ السلام قوم زن تر آیات کہے گا نا، موسیٰ علیہ السلام ورطوی جہاد لار شئی او شام فتح کئی او دی سوی فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ. نتیجه سره وتا سلويخ کال په میدان تیه کې بیا ګرځیدل کنه د قشانت سرګردانه او موسی علیہ السلام هم الته وفات شو، هارون علیہ السلام هم وفات شو او بیا آخر چکلا او دا مشر کول ټول ختم شو او بیا چې کشر کول او کشر نسل اگر اغټ شو او جهاد ته املا وترړله نو بیا شام فتح کړ. الله تعالی فرمایي جهاد کې چې چا سستی کړي دا هغه د ذلت سره مخ شوی دی. یاد کئی هغه وقت چکل فرمایلی حضرت موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا چه اے زما قوما ولی تاسو تکلیف را کوئی ماتا لما تؤذوننی، دا گڑی ولی خبری ولی کوئی فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، دا خدا زیت باعث کرزی او بتاقیق سرطا استا معلوم دا چه بتاقیق سرط رسول اللہ رب العالمین پا طرف ستاسو باندے فَلَمَّا زَاغُوا، پس ہر کل چه دوی کاگشول دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام کاغشول پاغنی غلار دا جہاد باندلا نڑل بلکہ لیت العال شورو کو ازاغ اللہ قلوبهم کاغکڑل اللہ رب العالمین ها غزلونو دا دوی لرا. سا مطلب اللہ رب العالمین بے توفیق کڑل دا جہاد توفیق تا نمیلاوے دا جو بس بیا سرگردانہ کر دیدا. والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله، او یاد کئی هغه وقت چې کله فرمایل حضرت عیسی ابن مریم بنی اسرائیل ته چې اے بنی اسرائیل په تحقیق سره رسول الله په طرف تاسو باندې په دې حال کې چې تصدیق کوونکې هم د پاره د هغه کتابونو چې کوم وړاندې زمانه دی چې هغه تورات دی ومبشرا برسول، او په دې حال کې چې د خوشخبری سناوونکې خوشخبری اورونکې په یو رسول باندې چې راځي ورستو زمانہ اسمه احمد او نوم داغه با احمد وی صلی الله علیه وسلم. دغه پیغمبر علیه السلام نوم مبارک هغه چې کوم دی په سابقو کتابونو کې او په اسمانونو کې هغه احمد دی او په ځمکه باندې او په قران مجید کې هغه محمد دی صلی الله علیه وسلم. نو حضرت عیسی علیہ السلام خپل ملګرو ته او خپل بنی اسرائیل ته دا خوشخبری اورولې و چې یو نبی آخر الزمان هغه پیدا کیږي او تاسو به کوم دنو داغه نصرت او داغه چا په وخت کې موجود شي په هغه باندې به ایمان راوړی. دیو جنا پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی انا دعوت ابي ابراهيم ورؤيا امي وبشاره عيسى، وی ذر خپل نکد ابراهيم علیہ السلام هغه دعایم ربنا وبعث فيهم، او د خپل مور امینی بی بی داغه خوب ما چاغي خوب لیدلو او د عیسی علیہ السلام داغه غزیر ما دا غزیر دی او مبشرا. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، نو بس هر کله چراغ حضرت عیسی علیہ السلام دیتا باغ معجزو واضح سرا او یا راغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی خپل قوم تا باغ معجزو واضح سرا نو دیو ویل چې هذا سحر مبين، ویدا خو هغه جادو واضح دی ایمان پرانه وړو. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، او سوق دې ډیر ظالم دا غچانا چې هغه جوړ کی په الله رب العالمین باندې دروغ لرا او حال دا دی چې د دعوت ورکول کیږي په طرف د اسلام باندې او الله رب العالمین هدایت نکي هغه قوم ظالم ته. یریدون لیطفئوا، الله دا دوی چې کله قران ته او بل کتاب آسمانی ته سحر وي یا ته شعر وي او یا پیغمبرانو ته جادوګر وي، مقصد یې څه دی؟
مقصد دا چې الله تعالی د دین کوم شمه بل کړی دا د توحید ناغه مړه کول غواړي او الله تعالی دا به تر قیامت پورې الله تعالی رسي دا څوک مړه کوي نشي یریدون لیطفئوا اراده کوي دا کافران په دغه ویناګانو سره چې دی مړه کی هغه رڼا د الله رب العالمین نور الله یعنی دین الله والقرآن دا الله دا دین او دا الله دا قرآن نعوذ بالله مړه کول غواړي او ختمول غواړي باغه خلوق خلو سره یعنی باغه ویناګانو خلو سره او الله رب العالمین چې دې پورا کون کې دا غرنا خپلې دې متم نوره یعنی کتابه و دینه اگر کبد غنی دی لره کافران هو الذي ارسل رسوله الله رب العالمین خو غزاد ته چرا لګل دې خپل رسول عظیم الشان لره په هدایت سره او باغ دین حق سره دې لپاره چې غالب کی الله رب العالمین پیغمبر علیه السلام او دې دین حق لره علی الدین كله باغ ټول ادیان باطل او باندې ټول دینونو باندې دین اسلام غالب شي اگر کبد غنی دی خبر له مشرکان یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم دا ترغیب دے ال القتال الله رب العالمین د جهاد فی سبیل الله چې مکه د موسی علیہ السلام په تذکرہ کې او رسول روان دي د عیسی علیہ السلام په تذکرہ کې نو الله تعالی د هغه جهاد هغه حکم ذکر کوي چې کفار سره جنگيږي مدنی صورت ته نو زیات مضمون په کې داغي دي نو الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایماندارو مسلمانانو اے ذ اخم تاسو تداسی او سوداګری او داسی او بیوپار چې تاسو نه نجات درکې دا عذاب دردناک نه نو الله تعالی فرمایي چې هغه تجارت څه شي دی دیتا الله تعالی تجارت وی لکه څنګه چې مخکې دي شو ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه نو الله تعالی دام تاسو تجارت چې کوم دین وی عادي خلک او دا بیوپار او دا بزنس هم ډیر خوخي الله تعالی اراده ما سره وکي تؤمنون بالله ورسوله دا اصل کې بظاهر خو خبر دی خو په معنا د امر سره دی تؤمنون معنا امنو او بیا تجاهدون معنا جاهدوا ایمان راوړی تاسو په الله رب العالمین باندې او پر رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې او جهاد کوي تاسو په لار د الله رب العالمین کې په مالونو خپل سره او په نفسونو خپل سره ذالکم خیر لکم ذالکم دا جهاد فی سبیل الله ډیر بهترین عمل د تاسو لپاره چې تاسو کویږئ په دې باندې د جهاد نتیجه بسې یغفر لکم ذنوبکم بخشش بو کتاب صلی الله رب العالمین دا گناهونو تاسو او داخل په کتاب سره الله رب العالمین هغه باغونو ته او جنتونو ته چې بهيږي بلاندې دونو داغین نهرونه ومساکن طیبه یعنی ونعطیکم مساکن طیبه دربکم تاسو لره خولي بلډینګونه مساکن د وسیدو زیونه او کورونه فی جنات عدن باغ جنتونو د همیشوالی کې چې هغه د رهایش او د همیشه لپاره جنتونه دي ذالک الفوز العظیم واخرى تحبونها واخرى یعنی ونعمه اخرى یو بل نعمت ته چې الله رب العالمین باغ ته صدر کی ونعمه اخرى او غدا ده چې تاسو خوښ غنئ غیلرا نصر من الله وفتح قریب چې هغه امداد دې د جانب د الله رب العالمین او یو فتح نږدې ده الله تعالی ان شاء الله مسلمانان په مکه مکرمه فتح کوي په نږدې عن قریب دور کې به هغه فتح کیږي پیشنګوي او الله رب العالمین ورکړه نو باغی کې وت غنیمتونه او د دنیا نور نعمتونه هم ملاوي وبشر المؤمنين يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله وصلی الله تعالی مسلمانانو ته وی چې کله د جهاد حکم راشي نو د منافقانو بشان مکیږي چې لا تلال کوي بلکې د حضرت عیسی علی السلام د حواریینو بشان دي شي چې هغه ته عیسی علی السلام دعوت ورکو چې من انصاری الی الله بعید الله رب العالمین د دین د لپاره به ما سره څوک مدد وکي څوک به کوم نه قربانی پیش کی نو قال الحواریون نحن انصار الله هغه خپل نمونه چې کوم نه هغه اول پیش کړو الله تعالی تاسو د الله د دین لپاره د هغه لپاره مالی جانی هر قسمه هغه چې کوم د قربانی پیش کړي او څنګه چې الله رب العالمین هغه ته فتح او غلبه ورکړي و نو تاسو هم الله تعالی فتح او غلبه درکړي یا ایها الذین آمنوا ای ایماندار مسلمانانو کونوا انصار الله ان انصار دین الله لکه الله تعالی د چا مدد ته محتاج نه دی نو شی تاسو مدد کوونکی د الله رب العالمین د دین سره یا انصار رسول الله
دا الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم داغه نصرت کوي. لکه څنګه چې ویلو حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام حواریین تا حواریین داغه خصوصي ملګری داغه صحابه او دې د حواریین ځکوي چې حور ویل کېږي سپینوالی ده او دی هم دوبیانو جامع به سپینولې او جامع به پاکولې نو ځکه ته حواریین وي او یا د شکل صورت لډیر سپین سرو خایستا شاهزادګانو ها نو ځکه ته حواریین ویل کېږي. نو ویل هغه للحواریین من انصاری الی الله چې څوک دی مددگار زما په طرف د الله رب العالمین باندې در الله دین ته او د الله تعالی چې کوم دی رضا ته روانم څوک به ما سره پاغي کې ملګرتیا کوي. نو ویل هغه حواریین نحن انصار الله یعنی نحن انصار دین الله مون مددگار یو د الله رب العالمین د دین لپاره. پس ایمان راوړ یو ډلې داغه بنی اسرائیلنا وکفر الطائفه او کفر یو بل ډلې چاو منو چاونه منو. تسلی د پیغمبر علی السلام ته چې هر نبی د وخت چراغله د چا منل د شانه د منل حق او باطل او دا چې کوم دینو باغی کې دواړي. فايدنا الذين ايدنا معنا قوينا نو پس مضبوط کومګه هغه خلق لرا او غالب کومګه هغه خلق لرا چې هغه ایماندار او باغ دشمنانو داغي باندې فاصبحوا ظاهرين وګرځیدل دی باغی باندې غالبا ظاهرین معنا غالبین. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. دا سورۃ د قران مجید د دینم د سورۃ الجمعه زبر ذکر بدی کې الله رب العالمین د جمعې متعلق چې کله اذان وشي او خطبه شروع کیږي نو الله تعالی فرمایي کاروبارونه پرې دی او ځان جمعې مبارکه ته او خطبه ته ورسوي دا غي حکم پکې راغلی دی. نو ځکه سورۃ مسما ده په سورۃ الجمعه سره دا هم مدنی سورۃ دی. نو مضامین ثلاثه سره سره بدی کې د جهاد فی سبیل الله دغه چې الله رب العالمین مسلمانانو ته وی تاسو د جمعې په ورځ باندې چې کوم دین هغه چې اذان وشي نو ځان جمعه ته رسوي او جامع مسجد ته. نو د جمع په ځای کې اجتماعي معاملات حل کیږي البته بیان کیږي خطبه به ویل کیږي قران او احادیث به بیانېږي باغی کې به د جهاد فی سبیل الله ترغیب هم ورکول کیږي او بیا به تشکیلونه هم کیږي دا غینه د مجاهدینو. الله تعالی فرمایي تاسو ټول هغه ته بر وخت چې کوم نه هغه حاضری کوي. اوس د دې نمخ کې سورۃ الصف چې کوم تکمیل ته ورسید باغی کې الله تعالی او فرمایل ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد چې عیسی علی السلام د پیغمبر علی السلام متعلق بشارت او زیر خپل قوم ته ورکړي وو او په دې صورت کې امداد چې هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم چې په دې انپړو کې او په دې امیینو کې الله تعالی نبی عظیم الشان را لېږل دي او داغه ډیوټیان ادا دي یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ويعلمهم الكتاب والحکمه. نو په دواړو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته راتلل او بیا داغه مقاصد دینیه داغه بیان دي چې دې لپاره راغله چې د الله آیتونه به بیانې او د خلقو په توحید سره صفائی راولي او بیا د کتاب او د سنت داغه تعلیمات ورکړي. نو باغی کې دا ټول خبره او دا ټول شعبې د دین دا باغی باندې حاوی دي. نو الله رب العالمین داغه بیان کی. اوس مخراغه سبح لله او دل تراغه یسبح لله چرته ماضی او چرته مضارع. نو دې ته اشاره ده چې د الله رب العالمین پاکی او لوی او عظمت او بڑائی دا دایمی ده. دا په یو زمان او په یو ټیم پورې مخصوص نه ده. ماضی کې د الله تعالی د پاره ده او په مستقبل یعنی حال او استقبال کې هم یعنی تسبیحات او کبریائی او عظمت او بڑائی هغه صرف د الله رب العالمین لپاره ده. نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات تسبیح وای د الله رب العالمین لپاره ټول هغه سيزونه چې هغه په اسمانونو کې دي او هغه ټول هغه چې هغه په ځمکه کې دي دا مدعا ده دا د الله تعالی غ توحید دی چې یو الله عبادت پکوي ځکه خطه بر ټول مخلوق د الله په تسبیح باندې گویا دی چې الله پاک دی شریک ور سره نشتا اولاد نشتا او نور د عیبونو نه پاک دی. الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الله رب العالمين خو هغه ذات ته چې هغه را لېږلی دی په هغه انپړو خلقو کې جمع د امي ده یو رسول عظیم الشان لره چې هغه د نسل د دوی نه دی او د دوی د نوع نه دی او د هغه ډیوټیانې دا دي
چې تلاوت کوي به دوی باندې آیتونه دو الله پاک او صفا کوي به دوی لره دغه ګنده او عقاید او اخلاقونه ويعلمهم الكتاب والحکمه او تعلیم ورکوي د قرآن او د سنت وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين او بتحقیق سره شان دادي ودا اميين بخوا دراتلو د پیغمبر علیه السلام نه خامخا په گمراهي واضحه کې واخرين منهم لما يلحقوا بهم ندا واخرين پیغمبر علیه السلام متعلق الله تعالی فرمایي چې دا ماراولې په اميين کې او واخرين منهم او چې کوم نور خلق دي د دوینه مطلب دا چې دغه اميين نه چې کوم نور رسولاتون کی خلق دي لما يلحقوا بهم پیغمبر علیہ السلام یاغي ته هم را لګل دي او پاغي کې هم مبعوث کړي دي نو چې کله دا آیت مبارکه راغی واخرین منهم لما يلحقوا بهم نو پیغمبر علیہ السلام حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ طرف ته اشاره وکړه وهم قوم هذا یغد دې صاحب قوم دی او حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اغم چون کې بدق قوم کې دي اغم بدغه یعنی قومونو کې داغو ولادت ده نو دیو جن حافظ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه چې هغه شافعی عالم ده خو هغه لیکلی چې دا واخرین منهم لما يلحقوا بهم دغه پیغمبر علیه السلام ور سره دا فرمایل حضرت سلمان فارسی ته اشاره وکړه او وی کچری ایمان لو کان الايمان معلقا بالسريه وی که ایمان په سریا ستوري پورې اویزان شي نو لنا له ابناء هذا ودا د فارس خلق چې ده دا به حاصل کیخه نو حافظ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمایي وی دغه حدیث مصداق چې ده هغه حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم ده نو دومره علمونه د قران او د حدیث نه حاصل کړل او دومره په لکونو مسلې هغه راوخلي او امت ته هغه چې کوم نو پیش کړی هغه کلیات او هغه جزئیات او دغه رنګ نور فقها واخرین منهم لما يلحقوا بهم او دارنګ پاغ نور خلق کې د دوینا الله تعالی غیتم پیغمبر علیہ السلام را لګل دي که موجودین دي او کوم رستنی دي چلان دي پیوشوی پاغي پورې لما يلحقوا بهم الى يوم القيامه تر قیامت پورې چې څونه خلق راضي پیغمبر علیہ السلام الله غیتم مبعوث کړي دي وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها دا زجر دې په دې خبره باندې چې الله رب العالمین قران خوراولې کو یتلو علیهم آیاته خو بیا په دې باندې عمل کوي او خپل ژوندۍ به داغه مطابق ګرځوي ځکه کوم خلقو ته چې تورات ورکړې شی او به داغه تقاضی پورا نه کړي الله تعالی وی داغه مثال دا هده لکه د خر په شان دی والله تعالی وی چې اهل قران چې دین او دوی لم پکار دي چې په قران باندې به عمل کوي او خپل ژوندۍ به داغه مطابق ګرځي مثل الذين حملوا التوراة مثال د هغه خلقو چې هغه مکلف کړي شی په تورات باندې لفظي معنا خو دا چې پورته کړي شی په دوی باندې تورات په دوی باندې مطلب دا چې دوی پاغي باندې مکلف وو چې تاسو په دې باندې ایمان راوړی او په دې باندې عمل کوئ چې دا يهوديانو ثم لم يحملوها يعني ثم لم يعملوا بها بیا دوی هغه پورته نه کو ان باغی په تعلیمات باندې عمل اونکو نو په شان د مثال داغه د خر دې چې پورته کی هغه اسفارن هغه کتابونو لرا په خر باندې کتابونه هغه بوج شو نو صرف یو بوج په هغه باندې شتا او باقی نور فائدہ هغه ته نشته نو کوم عالم چې په خپل علم باندې عمل نکي الله وی داغه مثال هم د قشان دي بئس مثل القوم الذين بد مثال د هغه قوم دا الله تعالی چې کوم مثال بیان کړي بد مثال دی دغه د خر سره تشبیه ورکړه نو ډېر بد مثال د هغه قوم چې تکذیب کې پایتونو د الله رب العالمین باندې والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولیاء لله اوس دغه يهوديان چې په مدینه کې آباد او پیغمبر علیه السلام سره به هر وخت علمی مباحثه وي نو الله تعالی وی چې عجیب خدا دا چې په تورات باندې عمل نه کوي او بل طرف ته وی مونږ د خدای دوستان نحنو ابناء الله واحباؤه والله وی زه یو کار وکي کته د خدای دوستان یې نو مباحثه او مناظره وکوي صرف دومره وایي چې خدای پاک موږ لمرګ راولي الله نه مرګ وغواړي ځکه چې مړ شي نو پیلاغه الله ته ورسې کنه هغه نعمتونه او هغه مزي چرچه به ټولې میلاو شي او تاسو وایي چې موږ د الله محبوبان
نو حقیقت دا دی چې د جنت هغه نعمتونه بغیر د مرګ نه میلاویږي نه. نو چې تاسو مرګ وغواړئ نو هغه نعمتونو ته به ورسئ. خو د دې مطالبې د قرآن باوجود یهودیانو په ژبه دونه ونه وي چې مونږ مړه کې ښه لکه هغوی ته خپله چاړۍ په اوبو کې لیده چې دغه دنیا د یو صورت مزید دا به نه پاتې شي او آخرت کې بیا ابدن جهنم ته سیلمه کېدل دي. الله تعالی وایي دوی په غلطه دي. قل یا ایها الذین هادوا تو فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې اے یهودیانو په چېرې تاسو ګمان کوئ چې په تحقیق سره تاسو دوستان د الله رب العالمین یې ما سوا د نور خلقنا تاسو مخصوص طبقه نبیا تمنا وکړئ د مرګ دپاره که چې تاسو رښتیني یئ ان کنتم صادقین فی دعواکم ولا یتمنونه ابدا. دا اوس د قرآن پاک د اعجاز او د قرآن پاک د حقانیت دلیل دی چې الله تعالی هغوی چیلنج کړل او الله تعالی پیشنګویي کړه چې قیامت پورې به هم یهودیان دا خبره ونه کړي چې خدای پاک مونږ مړه کړي. چنانچه هغوی نه چېرته دا نقل نه ده بلکې سورة البقره کې تیر شوي وو. مرګ غوښتل خو لویه خبره ده. ولتجدنهم احرص الناس على حیاه، په زندګۍ باندې او په دنیا په ژوند باندې مړه دي. الله وایي د مشرکانو نه هم زیات د دنیا په ژوند باندې مین دي. حالانکه په کار خدا وه چې دوی خو آخرت مني او مشرکان خو آخرت نه مني. نو چې دوی چې کم دی نو هغه په زندګۍ دومره عاشقان نه وي، خو دا د خپل بد ایمانۍ د وجه نه او د خپل بد عملۍ د وجه نه. ولا یتمنونه ابدا او ارزو به اونکي دا یهودیان د مرګ دپاره همیشه چرته به هم دا ونه وي چې خدای پاک مونږ مړه کړي. دا ولې؟ په سبب د هغه عمل باندې چې وړاندې لېږلي لاسونو د دوی خپل ځانو ته معلوم دی. والله علیم بالظالمین قل ان الموت الذي تفرون منه. دا اوس الله تعالی ترغیب الی الجهاد ورکې مخکې بار تیر شو. الله تعالی فرمایي چې ګوره د الله په لار کې جنګېږئ او جهاد نه رستو کېږئ مه. ځکه که یو سړی وي جهاد کې به مړ شم نو الله یې مرګ نه خواسم تېښته نشته، مرګ خواسم یو پیرې را روان دی. قل ان الموت الذي تفرون منه تو فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې هغه مرګ چې تاسو د هغې نه تښتئ او تریخ حقیقت دی او خوښ هم نه دی نو بس په تحقیق سره هغه میلاوېدونکی دی ستاسو لپاره او بیا به تاسو واپس کېږئ په طرف د هغه ذات باندې چې عالم دی په پټو په ښکارو باندې خبر به درکړي الله رب العالمین تاسو لره په هغه عمل چې تاسو کوونکي هغې لره. یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة، چونکې سورة الجمعه دی نو الله رب العالمین د هغې آداب او د هغې هغه شرایط ذکر کوي چې کله اذان وشو نو بیا تاسو ټول کارونه نور پرېږدئ او جمعې طرف ته او د هغې احترام هغه بحال وساتئ، خطبې ته حاضر شئ. او البته چې کله د جمعې اختتام وشو نو الله تعالی فرمایي بیا په کاروبار باندې یا په زراعت باندې یا په صنعت باندې هیڅ پابندي نشته. او چونکې یو واقعه داسې شی وه الله تعالی په هغې باندې شکوه کوي د مخاطبینو نه. او واقعه دا شی وه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو پیرې خطبې ته ولاړو او چونکې خطبه چې کوم دی نو هغه د مانځه نه وروسته وه، مخکې مونځ وروسته خطبه و. نو مونځ شی او فرض شي و، خو بعضې خلقو ته د هغې داسې اهتمام نه و معلوم چې کنه دا خطبه هم داسې لازمي ده. او هلته مدینه منوره کې هغې کې د غلې چې کوم دی کمی راغلی و، چېرته بار نه قافله راغله تجارت هغې سامانونه راوړل، اعلان وشو نو دلته کې خطبه شروع وه، هلته کې چې کوم دی قافله راورسېده نو ډېر کسان داسې وو هغې خطبه پرېښوده د هغې استماع او لاړل چې کوم دی نو هغه خپل کاروبار ته او هغه خپل منډایې ته. نو الله رب العالمین د هغې نه شکوه کوي چې پیغمبر علیه السلام یې دغه شان پرېښودو او دوی ته نه لاړل. د دې وجه نه بیا آینده لپاره حکم دا راغی چې یاره دا خطبه د مانځه نه مخکې شوه او مونځ چې دی هغه فرض دی نو هغې ته خامخا خلق ایثار وي. نو الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای ایماندارو مسلمانانو په هغه وخت کې چې کله اذان وکړی شي د مانځه دپاره په ورځ د جمعې مبارکې باندې فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع، نو بس تاسو لاړ شئ په طرف د هغه ذکر الهي باندې. ذکر الهي څه شی دی؟ خطبه ده، دارنګې مونځ دی، هغې طرف ته حاضري وکړئ او پرېږدئ تاسو بیع او کاروبار لره. نو یوازې بیع نه، هر هغه کار چې په جمعه کې رکاوټ جوړي، که هغه زراعت وي او که هغه کاروبار وي. ذالکم خیر لکم، دا حکم ستاسو لپاره ډېر بهترین دی که چېرې تاسو عالمان یې په دې باندې. پس په هغه وخت کې چې کله ادا کړی شي مونځ د جمعې
فانتشروا فی الارض خارش تاسو پزمکه کې بیا چې چرته دی دکان ته دی منډای ته دی دفتر ته دی بیا به څه ممانعات نشته صرف د جمعې دغه وخت مختص دی او تاسو ولټوي هغه مهرباني د الله رب العالمین لرا او یاد کوي تاسو الله رب العالمین لرا په ډېر یادولو سره خایي چې تاسو کامیاب شئ او دا غشکو دا و اذا راو تجارتا او باغ وخت چې کله وګت دوی یو تجارت لرا او لهوا او یا بلی او مشغولتیا لرا یو کاروبار یا یو بل مشغوله لکه د قافلې آمد نو انفضوا الیها نو دوی چې کوم دې تقسیم شي په طرف داغه باندې خوارشي په طرف داغه باندې وترکوک قائما او پرید تعالی رأی پیغمبر علیہ السلام ولاړ وترکوک قائما فی الخطبه نو ته خطبه ورکې دوی دنه لاړ نو الله تعالی مخاطبین پابند کړل چې آینده لپاره چې کوم دې د خطبه استماع هغه په تاسو باندې ضروری ده او لازمی ده قل ما عند الله خير دو فرمای پیغمبر علیہ السلام چې هغه شی چې باندې الله رب العالمین باندې کوم نعمتونه او کوم ثواب ورکړي هغه ډیر بهترین دی دا هغه مشغولتیانا سال د دنیوي مشاغل چې کوم دي او دارنګ د کاروبار نه والله خير الرازقین بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله دا سورۃ د قران مجید د دینو د سورۃ المنافقون دغه ودی کې د منافقانو داغي خصلتونه او داغي چې کوم دنو زم هغه بیان شوی دی او غلطي گواهیان چې په دروغ باندې د الله رب العالمین او د پیغمبر علی السلام متعلق خبره کوي چې دا رسول الله دی حلال کې ځلنا هغه باندې یقین نه لري ځکه سورۃ د ویل کې سورۃ المنافقون دا هم مدنی سورۃ ده بعد الهجرت نازل شوه ده نو بده کوم الله رب العالمین د منافقانو زیات داغي هغه کردار ذکر کړی دی او د یو چونکه مدنی صورت نو د جهاد تذکرہ دادا چې یو جهاد له مسلمانان تلیو او دا جهاد نه چې واپس راتلل چې غزوه بنو المستلق دی یا بل جهاد دی نو عبد الله ابن ابي چې رئیس المنافقین دی نو په یو موقع باندې د مسلمانانو مهاجرین او انصار په منځ کې څو معمولی غنتتو مې راغله نو عبد الله ابن ابي ته موقع په لاس باندې ورغله نو دوی ویلا ان رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل وګدا به موږ مدینه ته واپس لاړو کنه د دې سفر نه نو موږ د عزت من خلق به ولګو او دا بی عزت خلق به د مدینه نه وباسوخه نو ځان ته عزت مند وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه ملګری مهاجرین چې څونه راغلی وو هغه ته اذل او هغه ته ذلیل وي نو باغی باندې دا غزوی حضرت عبد الله چې هغه مخلص صحابي وو نو هغه ولګید او چې کوم دنو عبد الله ابن ابي هغه راګیر کو د مدینه منورې نه بار تورې په سره وکړه او شابه ودا اعلان وکړي چې زه ذلیل یم او رسول الله مبارک چې دا عزت مند دی هغه نه وي بس وی جنوي پریدم دنه کو تورې په سره وکړه نو اخر کې مجبور شو او دا اعلان وکړي چې او زه ذلیل یم او رسول الله مبارک او داغه صحابه کرام چې دي دا عزت مند دي نو دا غي نه پسې پرې خو نو دلته کې هغه داغي هغه جاهلیت هغه خبره چې لا رجعنا هغه په دې صورت کې هغه نقل شوی ده الله وی د منافقینو کردار دا دی چې په لاول جهاد لذینا او کله لاړ شي نو بیا داسې پروګرام او داسې ماحول جوړي چې باغې سره انتشار پیدا شي د مسلمانانو صفونه هغه منتشر شي او د مسلمانانو خلاف پروپاګاندا کوي مؤمنین مخلصین ته الله تعالی وی د منافقین او د دې دغلا پالیسین او د دې بد کردار نه هغه اجتناب کوي او ځان ته نه ډډه تا کوي نو مخکې هم الله رب العالمین دغه جهاد فی سبیل الله متعلق تاکید وکړو چې په جهاد کې تاسو مرګ راځي نو د مرګ ناسم خلاصې نشته او په دې صورت کې الله رب العالمین دغه جهاد فی سبیل الله او بیا د منافقین په هغه موقع باندې هغه بد کردار هغه ذکر کوي نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون دا اول داغین شکایتونه دي هغه وخت چې کله راشد منافقان ته پیغمبر علی السلام نو وای دوی چې مونږه گواہی ورکو چې انک لرسول الله مونږه بده نو گواہی خو هغه ته وي چې د ځل نه یو سړی ورکي نو مطلب دا چې موږ پزله کې دا خبره ده چې انک لرسول الله والله يعلم انك لرسول او الله رب العالمین چې عالم دې په دې باندې چې پیغمبر علیه السلام تر الله تعالی پیغمبر
والله يشهد او الله رب العالمین گواہی ورکی چې په تحقیق سره منافقان چې دي لکاذبون خامخا دروغ جن دي دا خبره صرف د جبه نه کړي دا او د زړه نه کړي اتخذوا ايمانهم جنة نیولې دي منافقانو هغه قسمونه خورلرا یو ډال قسمونه خوري په دروغ باندې او خدای یادي خامخا عام خلق د خدای د نوم نشرميږي او باغی اعتماد کوي نو دوی اغزان له وډال جوړ کړي د بچاو نو په دوی خلق منی کوي دا غلار د الله رب العالمین نه په تحقیق سره دوی چې ډېر بد ده هغه عمل چې دوی غیر رکون کې دي ذالک بانهم امنوا او دا په سبب د دې سره چې په تحقیق سره دوی ایمان راوړل دي امنو ان لسانا ثم كفروا فتبع على قلوبهم او بیا دوی کفر کړي دي یعنی قلبا نو پس مہر لګول شوی د پاغزګونو د دوی باندې نو پس دوی نه پوهیږي په ایمان باندې و اذا رايتهم تعجبك اجسامهم الله وی دا منافقان چې بظاهر ورته ګوري نو تبر دوی نه تعجب وکي ها د شکل صورت نم ډیر خو حسین جمیل باډي بلډر دي او جبم دونه پستی او هر طرف ته تاویږي او چې خدای کردار ته ګوري او به عمل ته ګوري او په قران باندې عمل تا ګوري نو الله تعالی فرمایي بیا دا سيدي کانهم خشب مسنده لکه تبو ادا بالکل یو ډډ دی لکه د کجوري یادونه یو ډډ دی نو دا غن سره خیر توقع کیږي شي بس دین د قشانته بیا قران اوري او عمل پې نه کوي او د پیغمبر علی السلام صحبت کې پاتې کیږي او متاثر کیږي دنا نو دا بری او شکایت ده دا غینا چې و اذا رايتهم تعجبك اجسامهم او باغ وخت چې کله ګوري ته دوی لرا دي منافقان لرا نو په تعجب کې وغورځي تعالی را هغه جسمونه د دوی وجودنا حسن و جمال ظاهری برابر دي و ان يقولوا تسمع لقولهم او کله دوی خبره کوي نو تب غوږ دي هغه خبرې د دوی ته څه مطلب چې کله دوی خبره کوي دومره په فصاحت بلاغت باندې تقریر کوي دومره چلو لورځي چې بس هغه خلق واوري خلق ورته وکی دي یقین پیو کې چاو داګي نه رښتیا خبره ده هغه هغه رښتیا نه کانهم خشب مسنده گویا کې دا منافقان چې دي دا هغه لرګي دي خشبون دا لرګي دي مسندتون چې تکیا کړي شوی دي دیوال ته ودرولي شوی دي نور په هغه دیوال کې روح یعنی بده لرګو کې روح نشتا خبرې نشي کولای نور صفهم هغه نشي کولای دغه مثال به ردیم دي نو په عدم نفع کې د قران او حديث نه داسې دي کانهم خشب مسنده او الله تعالی وی درپوک دومره دي يحسبون كل صيحه عليهم ګمان کوي دوی دا هر چغي او د هر आवाज په دوی باندې هي چې کله علاقه سره आवाज وشي نو دوی ویږي نه دا اعلان وشو چې لکه په منافقانو باندې ورځي کفر اخکار شوی دی دغه دوی ته ځان نور معلوم دي چې موږ مسلمانان نه یو او زمون خلاف چې کم دنو هغه د جهاد اعلان وشي نو يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو خاص دا منافقان چې دا دشمنان دي تاسو لپاره ويریږي د دوینا قاتلهم الله لعنت را لګل د خدای باندې الله رب العالمین د خدای د رحمت نه لري دي سرنګ دوی اوړيږي د حقنا واذا قيل لهم تعالوا دا غیبل شکایت ته داغینا هغه وخت چې کله ویل شي دي منافقانو ته چراشي چې بخشش غواړي تاسو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم غلطي خو ډېری کړې دي او منافقتونه هم ډېر کړې دي خو توبه وباسي پیغمبر علی السلام بس تاسو لپاره معافي وغواړي نو لو رؤوسهم تاو کی دوی هغه سرونو خبر لرا دې ته تیار نه دي ښه ورأيتهم يصدون او غوري بتدوي لرا چې دوی مخ اړیستانه يصدون ان عنك وهم مستكبرون او حال دا چې دوی تکبر کوونکي دي برابر د بدی منافقان وایدا خبره که بخشش واړي پیغمبر علی السلام تر دوی د پاره او که بخشش نه واړي د دوی د پاره خو هرگز بخشش نه کوي الله رب العالمین د دوی د پاره دا مغضوب علیهم دي ان الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا الله رب العالمین فرمایي چې د دوی غبط خصلتونه او بد کردار هغه به کم یادې دا خو هغه خلق دی چې دایم ویلی وو چې دا مدینه منوره کې دوی مهاجرین راغلل نو موږ سره امدادونه وکړل او موږ سره مالی جانی تعاون وکړو او یو څه کم دین هغه داسې دي نو ویلې هاذا تاسو دی باندې خرچه مکوي ښا
نو دی وټول د پیغمبر علی السلام د مجلس نه منتشر شي او دا علمی مرکز چې دی نو دا به مونږه یعنی خوشې کو نو تعاون سره مکوي. الله رب العالمین فرمایي چې خزانه هغه ټولې د اسمانونو او د ځمکې د الله رب العالمین په اختیار کې دي. هم الذين يقولون نقول دا همیشه لپاره منافقین او د منافقانو دا غي چلن والا اغي د دینی مرکزونو او د دینی مدرسو کله دا چندې ولا مور کوي ها او کله به د چندو وې د دې سره حساب کتابو کوي او کله مختلف رکاوټونه د جوړي مقصد دار چې دا دینی مرکزونه او دا دینی درسګاهونه دا نعوذ بالله برباد شي او دا غني خوشي شي. نو دا هغه په خوانه د منافقانو چې کوم نه یو کردار دی را روان دی. هم الذين يقولون وإذا هغه کسان دي چې دی وایي چې مخرچ کوي تاسو په هغه چا باندې چې بنز رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دي. حضرت بلال سے و حضرت عمار سے دا ټول غریبانان خلق دي دی باندې خرچه مکوي حتى ينفضوا يعني حتى يتفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم تر دې چې دی منتشر شي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا. الله تعالی جواب ورکړي ولله خزائن السماوات والارض او تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام یعنی قل چې د خاص الله رب العالمین د پاره دی کتا سو خرچه نه کوي نو د الله دین په دی باندې هغه نه رامنې کیږي. د الله رب العالمین د پاره خزانه د اسمانونو او د ځمکې دي لکن منافقان نه پويږي په دی باندې. یقولون الله اذا بد خصلتونه دي جبم غلطه استعمالي وای دا منافقان کچری واپس شو مونږه خامخا د مدینه منورې طرف ته نو خامخا او بابا سی هغه عزت من خلق دغه مدینه منورین الاذل اغذلیل خلق لرا نو ځانته اعذوی او پیغمبر علی السلام او دغه ملګرو ته اذل وی. ولله العزه ولرسوله الله رب العالمین جواب ورکړي چې خاص الله رب العالمین د پاره د عزت او غلبه او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د پاره او د ایماندار مسلمانانو د پاره لكن منافقان نبويږي په دې باندې. یا ایها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم نو مخکې چې کوم نه هم بیان شو چې بده کې د جهاد فی سبیل الله طرف ته ترغیب دی او د جهاد مقدمه د انفاق. نبی الله رب العالمین داغه اعاده کوي چې خپل مال او جان هغه تاسو چې کوم نه د الله تعالی د دین لپاره استعمالوي او د خپل مالونو د وجنه داغه د خصمانه د وجنه یا د خپل بچیانو د وجنه داغه د محبت د وجنه د الله د دین نه ګره غافل نشيخه عن ذکر الله چې یا هجرت پرې دی یا جهاد پرې دی یا د الله تعالی قران پرې دی. الله تعالی ودا سکار مکوي ورنه تاوان دی او خساره ده. او الله بیا نن انفاق فی سبیل الله او کوي ځکه کنن مونږ کو نو قیامت کې بیا ارزوګانی او ارمانونه کوي خو بیا به وخت تیر وي. اے ایماندارو مسلمانانو غافل دین کی تاسو لرا مالون تاسو او ناغه بچیان تاسو عن ذکر الله. ذکر الله نه مراد یاد الہی. نو یاد الہی دا ټول عبادت چې دا یاد الہی نه چې چاته الله یاد وینو دی ودا الله د پاره خپل سر قربانی چې وسله د الله نه غافل دین هغه بس جهاد وکي او دغه نه یو سړی چې انفاق فی سبیل الله کې خو خدای وته یاد نو الله به انفاق کوي دغه نه هجرت پم کوي. و من يفعل ذلك او هر غچا چې دا کار وکړو څه مطلب د مال او د اولاد د وجنه د الله د ذکر نه غافل شو نو پس دغه کسان چې دي خاص دوی تاوانیان دي او خرچه کوي تاسو هغه لار د الله رب العالمین کې د هغه مال نه چې روزي کړه دې مونږ تاسو ته وړاندې د هغه نه شراشي او کس تاسو ته مرګ فيقول رب لولا اخرتني نوای بدغه انسان دغه احد دی وسوي اے زما پروردگار ولی تا رسن کمال رت دیونیټی نږدې پوری مال لګ كنت مهلت راکا فاصدق فذو باخرات لكم یعنی فاتصدق زب بیا خرچکم د الله په لار کې جهاد مجاهدین سره امداد کوم او جمعتونه او چسی دا ټول کارونه وکوم او شنبز دا غډلې د نیکو کارو خلقنا. الله تعالی جواب ورکړي ولن يؤخر الله نفسا هرگز نرست کوي الله رب العالمین یو نفس درا هغه وخت چې کله راشي هغه نیټه دا والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض